بسم الله الرحمن الرحیم. ویډیو د مسافرو لپاره کوو. ډېر تللي دي او چې کله ایرپورټ ته ورسره زه لاړ شم، ما خو پابندي ایښې وه. مور مې راته ویل چې ته به بیا ایرپورټ ته د دوی سره نه ورځې. چې کله ایرپورټ ته موږ د دوی سره ورشو نو واپس چې ترې راځو لکه د مړي نه چې بشتره راوړي، دومره سخت خفه یو. او هغه هلته خوله چینګه کې وخاندې، بس جس ته ور وخېږي، نور څه غم ورسره پاکستان نه وي. کله چې هغه جزانان هلته لاړ شي او بیا بورۍ سیمټ ورته په یوه پراګه باندې واړئ او دومره ظلم زیاتی ورسره وشي چې هغه روپۍ پاکستان ته راولېږي، نو په پاکستان کې ورته دوکاندار ریټ زیات کړی، هغه ښځې په کرښې په دیوال لاښکلي چې پلانی به پلاني ټیم له راشي، او ورور هغه بیا په کلونو مسافر د دوکاندار د لاسه. د ګوپي یو ګل په پېښور کې په 15 روپۍ دی، په کړکبنج کې په 80 روپۍ دی. د کړکبنج او د پېښور په منځ کې 45 کیلومیټر لار نه ده. دا ولې دومره زیات شوی دی؟ چکدرې نه بر چې دا ګوبی راغی نو دا بالکل د سید نواب نام زیات ګناهګار شو موږ ته. لکه موږ ته ډېر سخت په ګران ریټ پرېوتو. مسافر دي، دا مسافرو دپاره دا دغه ده چې بس خپل وخت یو بل سره په خوشحالۍ تېروئ، او چې دلته راشئ نو زمونږ په شان 15 شپټونه به لکه خامار غوندې واوړي، خو زمونږ څه نه شئ خوړی، ځکه چې موږ د ډاکرو عادت یو. او تاسو خو زندګي د پیسې ده، همیشه به په پیسو کې پراته یئ. یو ورځ به اسرائیل راشي د دې مارۍ نه به مونیسي، او بس دا مخ بدله موږ د ماڼۍ بابا کور طرف ته سیده کړو. خو هم بیا خپله مرضي د بېګام هم یو دوه ښخ کړي. چې کوم عوامي کارډ والا پیسې شوي وي هغه بیا لږې بندي شوي شانتې دي، او غریبانان خلک ډېر سخت په عذاب دي. والله چې چا خاوندان د کولو په مزدورو کې مړه دي، هغې ګزاره روانه وي. څوک په زلزلو کې مړه دي، څوک د خپل لاسه مړه دي، او د هغې غریبانانو دپاره مدد دې وشي. که چېرته کشمیر لی ورکړي بیا پرې موږ خوشحاله یو، او که نه مولانا فضل الرحمن په درنه کې خوړلي نو چوټ ارامې دي. دا زموږ د غریبانانو حق دی. ما به د اس پي سره ټوپک ماري کوله، خو هغه غټ نر سړی و، ناصر صیبوني مو پېښور باړه ګیټ کې به اوسېده، او چې هغه کله مړ شو اسلام آباد کې، د هغې نه موږ بیا کډه راوړه رالوتې. د هغې نه وروسته زما ترونه هم تاڼهداران دي، ډي اس پیان هم دي، خو د هغو څه ما ستړي مشي هم نه دي کړي، ولې چې هغې صرف د تنخواه کوششدار دي او د ملک دپاره نشته. کومه علاقه کې چې د ډي اس پي او تاڼهدار اوسېږي هغې ته پوخ روډ تلی، خدای شته موږ روزانه د روډ ډانګه وهو، لکه د نیمې شونډې کوزولېږي او موږ یې راوچتو، او ډېر سخت ستړي شو. چېرته یو 10 کاله عمر به هم پاتې چې په پاخلي کې خو تېر کړو که نه. د خدای بندیانو اسلام آباد کې د یو غریب سړی کور ته دومره غټه پټه وتي لکه تیمارګرې ته چې تل ده. او زمونږ صحابت ضلعې ته داسې روډ راغلی دی لکه منګاکوری چې په کور کې ور په مخه کې، او هغه پته نه لګي چې په کومه ډاډه لاړ. نو د چا ټرک سیند ته ولیدلی لپاره او د بچو لپاره دغه کولی، ولې چې پاکستان موږ ګټلی دی او تاسو پکې مزې کوئ. په سر هم د چیندخ شانتې گنجۍ که ټوپک ته مې مخامخ کړئ نو دا ټینګ کې نه یئ. که مورچې ته اوس د اسلام آباد افسر ته ور وسته سوی چې یا به ټینګ شي، والله که ټینګ شي. یوه ورځ درنیکړ وزئ د ترناول نه بولی ومه، او هغه که د خیال اسلام آباد کې چېرتالو او غونډ روډ مې بند کوم، زما په ګاډي دې څوک ګزار وکړي چې زه پې دلته څه کومه. غونډ اسلام آباد مې دله په یوه ټریله باندې باچ کو. او تاسو اوس هم د غریب سړي خیال نه ساتئ. د کارو درې نوم د ښځې دی، او نیاک دره نوم چې دی نو هر هلکانو ځای دی، هغې ته هر څه پراخه روان دي، نه پکې بوټی شته او نه څه شته، هر څه برابر دي. او زموږ دغه 2-3 بوټي د هغو نه هم خلاص کړو، په چکداره په کاته واوښته، څه په پورته لاړه. نو د خدای په خاطر یا خو موږ ته دا تبرګۍ وارې ازادي کوي چې موږ د خپله دیاړي دلته وباسو، او یا موږ له په دې خوړ باندې د کپړې میل ولګوو چې شپټونه پکې کوو چې ډیپټي هم چالو شي. د لوږې نه مړه کړو قسم دی. یو د ترکولو سوال کو، په کار دا چې تاسو په خپله روډ راوستې، او موږ درته ویلی چې دلته یې مه کوه. ته لاړ شه چین ته وګوره، 8 ګنټې ډیپټي هر سړی کوي. دلته چې موږ سهار پاسو نو پزول ګرځو. دا څنګه ملک شو؟ موږ خو د دې ورځې لپاره دغه نه دي کړی چې موږ قربانیانې ورکولې چې زموږ بچي به در په در ګرځي او خاورې په سر به ګرځي، او یا به زموږ د کلي مشران په غلاګانې کوي، غلې به کوي. دلته وروره د ناظم صاحب ټوډي او فلټر چلېږي، او چې غریب ویني په هغې ورکټ کړي، او چې د وټ وخت راشي نو موږ ته مینتونه کوي، قرآنونه راته خوري. او قرآن ورته هم څه نه وایي. حریان دا یو چې دا څنګه د غریبانانو سره په ډاکټرۍ کې کوي. زما را بچو علاج معراج سرکاري کړی دی ټول عمر. معراج کم چې د عمرګل کلاړي روډ دی، الله دې ولا خورز نور هم ورکړي. خو دلته چې د پی ټي آی نه کم ډاکټران ولاړ دي، هغې هېڅ محنت نه کوي، سهار ځي ډیوټۍ له او ماښام صرف پیسې کور ته راوړي. نو پیسې خو نه دي واجب، په خدمت انسان ته الله تعالی میلاویږي او په عبادت ورته جنت میلاویږي
چې کله دې د انسان خدمت وکړو ستا سره به الله میلاو شي ځکه چې تبلیغ والا وایي چې سب سے رشتہ جوړ الله سے رشتہ جوړ چې دې ټولو خلکو سره رشتہ پرېږدي او الله سره رشتہ جوړه کړي تاسو به الله کامیاب کړي دا ناظمان به الله کامیاب کړي نور چې کم ناظم سره من کینو نو داغه خېټه غټای شونډه راولېدلی حرامي خوړلی او د حرامي سړی نه په ورځ د قیامت خاماران نه وځي